ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زمان رتو بجمال در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو. الله رب العزت کا مونږ او تاسو له ژوند را نصیب کو. دا جمعه کا خیر زندگی وا 133 جمعه به ان شاء الله مونږ او تاسو د سیرت په باب کې خبرې کوو. د هجرت سال د هم ته مونږ رسیدلیو او د نبی صلی الله علیه وسلم د وصال واقعا شروع وا. تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د 12 ربیع الاول د ورځې او د جبريل سره او د ملک الموت سره یو څو خبرې دي. ان الله يتشوق الى لقائك. تیر شوی جمعۃ المبارک ورځ باندې ما تاسو ته د الفاظ ویلو چې جبريل علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کو. ویسے ملک الموت فرشتہ را سره راغلی دا او تاسو نه اجازت طلبي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکو. 12 ربیع الاول دی او د ورځې تقریبا 10 بجې دي. نو تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک ورځ باندې ما یو اهم خبره کړې وه چې دنیا ته څومره انبیا راغلي دي او ملک الموت ولا راضي. نو الله رب العزت د خپل نبی او خپل رسول له اختیار ورکړي چې دنیا کې نور ژوند ته راول غواړي او که آخرت ته ځي. کم چې د الله دین وي الله رب العزت لپه هغه باندې هغه نبی سر ته رسولی، هغه رسول سر ته رسولی. نو د الله شوق دای چې دا خپل محبوب ځان ته وغواړم. نو نبی د الله رب العزت شوق داو چې محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته وغواړم. ملک الموت نبی صلی الله علیه وسلم ترال
وتوی الله دل اختیار درکړی دی آخرت لزه او که دنیا کې زندگی او ژوند تیرې. نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه جبريل علیہ السلام ته وکتل، یو مشوره ورسره کوله. جبريل علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الله تعالی اختیار درکړی دی، خو ان الله يتشوق الى لقائك، خو الله ستاسو ملاقات شوق لري. نور د باقی خپل خوخه ده. نبی صلی الله علیه وسلم او ذهن کې خبره یاد ساتي چې دا الله رب العزت څومره انبیا دي، څومره رسولان دي، بزرگان اولیاء صالحین، دا ټول پټول دا آخرت غوره کوي. ځکه آخرت د انسان د همیشه د زندګۍ ژوند الته دی. دنیا د هر مخلوق د الله د پاره د پانی زندگی ده. د الله چې څومره مخلوقات ته په دنیا کې دله به زوال راځي، کاڼي بوټي حیوانات مخلوقات د الله چې څومره دي، نو د الله رسولان او انبیان او څومره نیکان خلک هغوی له آخرت ته ترجیح ورکوي په دنیا باندې. د دنیا ژوند مقصد نه ګڼي، د آخرت ژوند مقصد ګڼي. او الله وایي چې تاسو د آخرت ژوند مقصد وګڼئ. دا دنیا بس بشکل یو امتحان ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې الله ورک آیات مبارکه موي مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. د دې سره یو څو الفاظ نور وي، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. حضرت عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې بس نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا له وصال له ولی ځکه چې په هر مقام کې به دې مال ترجیح راکوله او دې مقام کې په دې ځای کې زه پرې خوستم، ترجیح مال را نه کړه. زه پوه شم چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله اختیار ورکړ او د نبی صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها اوریدلي دا احادیث هم دا غنه نقل لې. او کوم وخت چې د دنیا بدبخت دی هغه انسان د دنیا محبت لرون کې، د دنیا سوچ لرون کې، نو هغه دنیا غوره کوي. او الله رب العزت زمونږ او تاسو د ټولو مسلمانانو په زندګۍ او په ذهن کې او په عقل کې دا خبره راواچي چې مونږ او تاسو ټول د آخرت ژوند مقصد وګڼو او هغه سره محبت وکړو. ایوه ښځه وه زوی نا جوړو زوی
بچی ناجوړو نو دې هر قسمه کفارې وکړې سوی نه ښه کېدو نو بیا آخره کې دا ویل یا الله ما واخلې خدا بچی مې ټیک کې کوم وخت کې چېرته ګاونډي به دا اورېدلي یا چا به ترې اورېدلي هغه ورله رالو وی زه ملک الموت یم تا یو وخت کې دا ویلي و چې ما واخلې خو دا زوی مې ټیک یا الله دا زوی مې ټیک کې نو بوډۍ ورته وی روغ او ناروغه پیژنې او که نه پیژنې نو دغه وخت کې بیا زمون هغه محبت د دنیا وي نو محبت د دنیا مونږ غوره کوو کوم وخت چې د الله د دین خبره راشي په مقابله د دنیا کې نو د الله دین به غوره کوي ترجیح به هغې له ورکوي دنیا له به ترجیح نه ورکوي همدغه شانتې په روزګار کې په کاروبار کې په هر عمل کې حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا الفاظ ہوئے اللہم الرفیق الاعلی وی زفواشم او ان للموت سکرات دا الفاظ ہوئے چې زما د پاره نن موت اثرات د سکرات دي خو یو اهم خبره ده د ځنکدن سخته ډیره زیاته د ځنکدن سخته د بنده د پاره ډیره زیاته خو نبی صلی الله علیه وسلم په حالت ځنکدن کې په سختۍ کې روح دې روان دی او یو خبره په خوله ده امتی 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 یا الله زما د امت سره د رحم مهرباني وکړي حالت ځنکدن کې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت نه یریږي یا الله زما د امت سره د رحم معامله وکړي یو روایت کې راځي ملک الموت نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وای د زمانه چې څنګه روح آل هغه شان رانه واخله خو د امت سره می نرمي وکړه حالت ځنکدن کې دا الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ملک الموت ورته فرمایي وای دا الله رسوله و زبستا د امت سره نرمي کوم ستا په امتي به مرګ ځنکدن سخت آسانه خو چې کوم وخت کې دی د هر فرض مونځ نه پس آیات کرسي وایي الله لا اله الا هو الحي القيوم آیات کرسي وایي د دې آیات مبارکه لاندې مفسرین لیکي چې کوم انسان آیات کرسي وایي د هر فرض نه مونځ نه پس د دو او د جنت په منځ کې یو جدار دی جدار په عربی کې دیوال ته وایي دا زده کوي او د هر فرض مونځ نه پسې وایي د دنیا سختۍ به په انسان باندې آساني وایي
چې کوم انسان آیت کرسی وایي نو د بعد مفسرین لیکي چې د جنت او د بنده په منځ کې یو جیدار دی چې هغه دیوال دی هغه دیوال څه شی دی موت کوم وخت چې دی مړ شي د ده نه روح واغسته شي دی به الله ډایرکټ جنت ته داخلوي او آیت کرسی څنګه چې دا نور سورتونه تاسو ته مخکې ما ویلي دي د انسان سره د قبر کې د یو نوجوان په شکل به ولاړي دفاع به کوي آیات کرسی به هم د دې انسان شکلی دفاع کوي د یو نوجوان په شکل کې به په قبر کې د سره او د دې دفاع به کوي او الله سره به مجادله کوي مجادله په عربی کې جګړې ته وایي باس مباحثې ته وایي یا الله زه به هله د دې ستا د دې بنده نه اخوا کېږم چې دې د جنت ته نه داخل کړی دا خبره رانه بل طرف ته ځي نبی صلی الله علیه وسلم په حالت زندګۍ کې د حالت موت وصال د دنیا نه کېږي دا الفاظ وایي امتی 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 یا الله زما د امت سره د رحم معامله وکړي او نن ما او تا امت کم عمل کوو د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو پسې موږ نن مسخرې کوو د هغه زندګۍ موتا خپل د ځان دپاره ماډل نه ګرځو نو الله رب العزت ما تاسو ټولو له موږ ټولو له د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو د زندګۍ توفیق را نصیب کړي حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی مفسرین سیرت په بابونو کې لیکي چې تقریبا د 12 ربیع الاول د پیر په ورځ په دې د علماو اتفاق دی 12 ربیع الاول د پیر په ورځ نبی صلی الله علیه وسلم د ورځې 10 بجې د دنیا نه وصال شي الله رب العزت ته روح واغست خو جبريل علیه السلام با کلا کلا د دې دله تپوس لراتو جبريل علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم سره به انتها محبت او محبت داسې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم جبريل علیه السلام وکتل دې وخت کې جبريل علیه السلام په جړاش ویدا الله رسوله دا اخرنه تک زما دنیا ته ده بل وخت زما دنیا ته راه تک نشتا او دا الله رسوله دا زما سره اخرنه ملاقات ده دې نه پس دنیا ته نه راځم ځکه جبريل علیه السلام ته الله یو لوی غټه ډیپټي حواله کړې وه په فرشتو کې څومره چې دنیا ته انبیا او رسولان راغلي دي جبريل علیه السلام به دیو ته وحی راوړله دا الله رب العزت ته طرف نه دا د جبريل علیه السلام ډیپټي وه آدم علیہ السلام نه واخله تر نبی صلی الله علیه وسلم پوری
او په ټولو انبیاو کې رسولانو کې محبوب د نبی صلی الله علیه وسلم جبريل علیہ السلام. جبريل علیہ السلام د په ټولو انبیاو کې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات محبوب وو. تاسو باورېدلی 24,000 بار کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلی، چاته 10 پیرې راغلی، چاته 50 پیرې راغلی، چاته 100، چاته 100، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 24,000 بار راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ته پجړاش وی دا الله رسوله د دې را پس په چاله راځم. لس بجې په ټیم باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال الله ته روح واغست. دې وخت کې صحابه چې کوم دي، تاسو ته مخکې ما د صحابه او تاریخ بیان کړی. په صحابه کې یو عظیم یو لوی صدمه پیدا شو. یو داسې صدمه په صحابه کې پیدا شوه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو بهوش شو. ذهن کې یو خبره یاد ساتئ، دا بعض صدمه چې کومه ده دا په دې زړه کې دا ګیس راجمع شي، انسان بهوش کی، دا سخته صدمه. نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه داسې محبت لرلو چې د خپلو پلارانو، والدینو، ورونو، بچو سره، خاندانانو سره داسې محبت نو. څنګه محبت چې د الله رسول سره صحابه ولرل، او نبی صلی الله علیه وسلم داسې محبت لرلو د صحابه سره. تاریخ لیکي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خو بهوش، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خو یو طرف ته ناستو، په زبان باندې ګونګېش، خبرې ترې نه کېدې بالکل. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه دماغ کار پرېښوست د ډېر لوی صدمې نه. زموږ یو ملګری وفات شو، نو مور پسې بهوشه شوه. نو چې مور پسې کله بهوشه شوه، کله چې د هسپتال ته ویوړه، د ډاکټرانو له خو چل ورځې ده هغه د هوش ته راتګ. نو بیا ورته ووې وي دا چې وژاړې په اوچت اوچت اوازونو باندې، د دې د ذهن نه به دا ګیس ختم شي، دا به سټ شي. نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې نوحه ختم کړي و لفظ. مخکې به خلکو جړاګانې کولې، خو ګوره دا جړا، دا صدمه چې کومه ده دا بې اختیاره ده، دا په اختیار کې نه ده. هغه صدمه چې ستا په اختیار کې او ته پسې جړاګانې کې، دا د الله رسول بند کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم پسې چې دا صدمه ده دا بې اختیاره ده، دا په اختیار کې نه ده د صحابو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دماغ کار پرېښوست. او د مسجد النبوي په محراب باندې ودرېد، تورې لاس د خپل دغه نه راوویسته او یو لوی اعلان یې وکړ
کچوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال نه ودا الفاظ منافقین وای سربت کټکوم سو خلکم غلی دي فقط څوک ویلې شره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه الله یو تاسو قوتم ورکړو مقابله چانه شو کوله بل صحابه ده الله محبوب صحابه ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا تاسو تما ویلو صلح مقام کیو وحضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو الفاظ بل کول وڅنګه چې موسی علیہ السلام الله له کوی تور له ملاقات لتلو دا الله ملاقات لتلو التک دا الله سره ملاقات ام دغه شانت محمد رسول الله الله له ملاقات لتله دا څه بنوای چې دا الله رسول مثال شوی د دنیا نه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صلح په مقام اطلاع ورسېدا چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال او علماء لیکي وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو داسې صدمه ورسېدا د ډیر د جړا د بې دې سیده د کټوي پشاد د کټوي چې کله خټکیږي غرار کوي وای د ډیر د غلبه د سینې غرار کوو غرار یو نرم مزاج حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صح نرم مزاج د کفارو هغه وخت چې په مکه کې اسلام راوړو مسلمانو خود کفار سره هم ډیر زیات پاغه وخت کې د غریبانو کفار چې صبرو کافران غریبانان د هغه سره ډېر همدردی وي امداد به وسره کوو مسلمانو د زړه سخت نرم مزاج خو دې وخت کې الله یو لوی توفیق ورنصیب چې راورسېد مسجد النبوي ته راورسېد ویسته چل شوی دی ټول صحابه خفه دي خلق خفه دي وی د الله رسول د دنیا نه وصال شي غوسه نه شو ویلی حضرت عمر فاروق تر راویستل سر رانه کټ کړي نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډایرک د خپل لور کمرې ته لاړ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها په کمره کې بدیو چې کله اورلو د علماء لیکي چې ورپرې وته په د بارانه ورپرې وته په مرکبا وقبلا او خلق او دا الفاظ وی تستحيا وميتا ودا الله رسولا فجوان سړیر خيستا او په وسال د دنیا له سمره خيستا واپس راوت ټیم نشته به ډېر ناشنا خبرې کوي دینا پس نو ان شاء الله آینده جمعه کا خیر زندگی وا به برته دا بیانوم الله رب العزت موږ تاسو لا ټول مسلمانانو لا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د زندګۍ د اعمال توفیق را نصیب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین